بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. په ټوله دنیا کې بشمول پاکستان د مارچ میاشت دی په تور مناویږي چې په عوام کې د لوی کلمه یا د غټ کلمه کینسر متعلق آگاهی پیلاو شي، ځکه چې د غټ کلمې یا د لوی کلمې کینسر چې هغې ته کولوریکټل کینسر وایي، دا په دنیا کې په ټول کینسرز کې د دې درېمه درجه ده، یعنی دا تھرډ موسٹ کامن کینسر دی دا په ټوله دنیا کې د انسان په جسم کې چې کوم کیږي. او په ټوله دنیا کې چې د کینسر نه کوم مرګونه کیږي، په دې کې په دویمه درجه کې یا په دویمه سټیج باندې یا په دویم نمبر باندې چې کوم مرګونه کیږي د کینسر له وجې نه، هغې کې د کولوریکټل کینسر یا د غټې کلمې کینسر شامل دی. نو دې دپاره دا کوشش کیږي په ټوله دنیا کې چې په مارچ میاشت کې په خلکو کې د آگاهی پیدا شي چې د غټه کلمې کینسر څه ته وایي، د دې څه پیچیدګۍ دي، د دې به څنګه معلومات کولی شو او د دې نه څنګه ځان بچ کولی شو. نو ما بله ورځ په اردو ژبه کې تاسو ټول ملګرو سره په فیسبوک باندې او په یوټیوب باندې هم دا ویډیو شیر کړې وه چې د لوی کلمې یا کولوریکټل کینسر څه وجوهات دي، د دې اهمیت ولې دی او د دې نه ځان څنګه بچ کولی شو. نن زه دا معلومات پښتو کې ریکارډ کول غواړم تاسو سره شیر کوم چې زما کوم دوستان یاران په پښتو کې زیات پخه پوهیدی شي، نو هغې دپاره زه دا ویډیو په پښتو کې ریکارډ کوم. نو کولوریکټل کینسر یا د غټې کلمې کینسر چې کوم دی، ما چې څنګه تاسو ته ووایي چې په ټوله دنیا کې دا تھرډ موسٹ کامن کینسر دی یا د دریم نمبر باندې راځي چې څومره کینسر دي هغه کې د دې په درجه دریمه ده، یا به د زیات کوم کینسر دي هغې د دریمه درجه ده، او چې څومره د کینسر نه مرګونه کیږي هغې کې دا په دویمه نمبر باندې مرګونه چې دي دا د کولوریکټل کینسر نه کیږي. دا دومره عام کینسر دی چې که 23 سړي وي، یعنی 23 سړي وي، نو هغې کې یو سړي ته په د دې کینسر احتمال شته، شک یره شته چې هغه ته به دا کینسر ډیولپ شي. داسې د 25 زنانو کې یو زنانه ته دا یره ده چې هغې ته به دا کینسر ولګي. نو د دې یعنی په 23 کې یو سړي ته او په 25 ښځو کې یو زنانه ته دا رسک دی، دا یره ده، دا اندیشه ده، دا احتمال دی چې هغې ته دا کینسر کیدی شي. نو دې دپاره څنګه چې ما ووایي چې دا یو ډېر عام کینسر دی او د دې نه د بچاو ممکن پکار دی. نو دا کینسر کوم کسانو ته کیږي یا کوم داسې کسان دي چې هغوی کې دا رسک سیوا دی؟ یو خو چې کله عمر دی 50 کالونه یا هغې نه سیوا شي، نو بیا د دې کینسر چانسز سیوا شي، چا هغه ښځه ده، سړی دی، چا هغه ته نور څه بیمارۍ شته او که نه، خو د 50 یا 55 یا 60 کال عمر کې د دې کینسر احتمال یا رسک یا اندیشه زیاتیږي. دویم چې دی که چاته څه نور بیمارۍ وي، هغې نه هم د دې کینسر اندیشه کیږي چې دا کینسر جوړېدی شي. هغې کې یو خو انفلیمیټري باول ډیزیز ورته وایي یا السریټو کولایټس ورته وایي. دا هغه زما خویندې وروڼه چې هغوی ته یا خدای مکړي هغوی رشته دارانو کې هغوی دوستانو ته چا بیماري وي، نو هغوی به په دې پوهېږي دا څه بیماري ده. په السریټو کولایټس کې یا انفلیمیټري باول ډیزیز کې په غټه کلمه کې کلمې نه خېټه خرابوي، وینه راځي، د وینې دستونه راځي، او دې دپاره دا به موږ ټول عمر ګولۍ ورکوو. نو که چا انفلیمیټري باول ډیزیز وي یا السریټو کولایټس ډیزیز مریضان وي، نو هغې کې دا کولوریکټل کینسر یره زیاتې وي. نو دې دپاره چې کله هغې 8-9 کاله بیمارۍ تیر شي، نو بیا هغوی ته وقتاً فوقتاً مونږ دا کولونوسکوپي کوو چې پته ولګي چې هغې ته خدای مکړه د کینسر خو نشته دی. دویم چې دی فیملی هسټري، که چا په خاندان کې د غټې کلمې کینسر مریضان وي یا چاته شوي وي، نو هغوی ته هم دا رسک وي چې هغې ته هم دا کینسر کیدی شي، هغوی ته هم دا مسله کیدی شي. څه داسې جینیټک پریډسپوزیشن سنډروم دي چې هغې کې په کلمه کې ګلټی ملټی وي، نو هغې ته هم دا یرې وي چې خدای مکړه هغوی ته کینسر کیدی شي. دریم لایف سټایل. نن سبا زموږ لایف سټایل ډېر خراب شوی دی. نو هغه کسان چې چا سیډنټري لایف وي، چا د افیس ورک وي، چا ګرځېدل را ګرځېدل نه وي، زیاتره ټایم هغوی په ناستې کوي، نو هغوی ته هم دا احتمال وي چې هغوی ته دا کلمې کینسر کیدی شي.
د نه علاوه چې څوک په خوراک کې فایبر کم خوري یعنی سبزیانې او میوې کمې خوري غوښې زیاتې خوري یا غوړي زیات خوري یعنې خاص طور باندې چې د څوک دا تیکې کړای ډېر زیاتې خوري او روزانه خوري یا هغوی اکثریت خوري یا هغوی هغسې خوراک کوي چې کوم پروسس دي یا کوم چې مطلب پریزرو پروټین وي نو هغوی ته هم دا کینسر چانس زیات وي چې هغوی ته دا کینسر کیدی شي. چا چې وزن سې وایي هغوی ته موټاپۍ اوورویټ وي اوبیسټي وي هغوی ته هم دا یره ده چې هغوی ته دا کینسر کیدی شي. څوک چې تمباکو نوشي کوي څوک چې مطلب سګریټس کوي هوکس کوي نسوار کوي هغوی ته هم دا یره ده چې هغوی ته دا کینسر کیدی شي. د نه علاوه چې څوک کا شراب نوشي کوي الکوهول کوي نو هغوی ته هم دا یره ده چې هغوی ته دا کینسر کیدی شي. نو دا خوا کسان دي هغه ګروپ چې چا کې دا لیور کینسر یره سیوا ده. اوس د دې علامات څه دي دا به څنګه پته لګي چې آیا دا کینسر چاته شته یا نشته. نو یو خدا دې چې دې کې چې دې ډک بولو ډکم تیاوځي چې کوم سړي یو عادت وي چې څوک او دسماتې ته یو ځلې ځي یا ورځ کې یا څوک زیات نه زیات دوه ځلې ځي یا هر دویمه ورځ ځي نو دا بدل شي یعنی هغوی لا خو هغوی قبض ته لاړ شي چې هغوی خېټه بس بنده شي قبض ورته جوړ شي یا د هغوی باندې دستونه ولګي. او دویمه خبره دا ده چې هغوی ته وینه شروع شي خېټې کې درد راځي او د هغوی وینه کمه شي او د هغوی وزن کمیږي. عموما چې کله ډک امتیازو کې وینه راځي نو عموما دا وایي چې دا چې دی بواسیر دی او بواسیر به نو عموما حکیمانو ته لاړ شي یا نور کور ټوټکې کوي او خپل معلومات صحیح نه کوي نو دا ډک امتیازو قبض جوړېدل یا دستونه راتلل او پکې وینه راتلل وزن کمیدل دا داسې علامات دي چې دا کولوریکټل کینسر یا د خټې کولمې کینسر وجه کېدی شي یا د دې له وجه نه کېدی شي. نو که چاته خدای مکه دا اوس مسله جوړه شوي تېرو میاشت دوه درې میاشتو کې وزن کم شوي وینه کمه شوي خېټه کې درد راځي هغه یا قبض جوړ شو یا دستونه پرې ولګېدل او وینه پکې راځي یا لاندې غټه کولمه درد کوي نو پکار دی چې د دې پراپر معاینه وشي ځکه که دا معاینه وشي او دا کینسر وي نو په ټیمه کې علاج وشي نو د دې سره چې کوم مرګ دی یا کوم نور تکلیفونه دي هغې نه انسان بچ کېدی شي. او یاد لرئ چې ما تاسو ته ووایي چې په 23 سړو کې یو سړي ته دا کینسر لګېدی شي او 25 زنانو کې یو زنانه ته دا ریسک وي چې هغې ته په ژوند کې اني ټایم دا کینسر لګېدی شي. اوس که چاته کینسر نه وي او هغه وایي چې زه دا وګورم چې څنګه زما د کینسر معلومات وکړم چې خدای مکه ماته خو خطره نشته یا ماته خو لګېدی نه شي یا ماته خو شروع شوی نه دی نو هغې ته وایي کولوریکټل کینسر سکرینینګ وایي چې کله یو بیماری راغلی نه ده او ته معلومات وکړي چې دا بیماری راځي که نه راځي یا دا په لومړي سټیجز کې دی ارلی سټیجز کې دی یا پیلاو شوی نه دی یا مکمل قابل علاج دی کومه بیماری او ته معلومات وکړي. نو د کینسر سکرینینګ د مطلب دا دی چې یا خو دا جوړ شوی نه دی او په جوړېدو والا دی یا پیدا شوی دی خو ډېر په ارلی سټیج دی او ته معلومات وکړي او د دې نه چې دی ته ځان بچ کړي. نو چې کوم کسان چا چې په خاندان کې فیملی هیسټري وي د کولوریکټل کینسرز د غټې کولمې کینسر یا چا چې دی هغوی ته انفلیمیټري باول ډیزیز سرټیکولایټس وي یا چا لایف سټایل داسې وي چې هغه د ګرځېدل نه وي هغه ورزش نه وي هغه خوراک کې چې دی پروټینز غوښې او غوړ ډېر زیات وي سبزي فروټ کم وي نو هغوی ته دا رسک وي یا څوک تمباکو نوشي کوي هغوی ته دا رسک دی چې هغوی ته دا کینسر خدای مکه شروع کېدی شي. او بیا خاص طور باندې چې هغوی عمر دا 45 50 یا 55 وي د هغې نه سوای نو هغوی ته یره وي چې دا کینسر کېدی شي. نو دې لپاره موږ ډاکټران څه کوو یا څنګه د هغې سکرینینګ کېږي. نو دې سکرینینګ دپاره چې دی یا خو په ډک امتیازو کې یو ټیسټ کېږي چې هغې ته سټول فار عقل بلډ وایي یا څه نور ټیسټونه کېږي. نو په ډک امتیازو کې موږ دا ګورو چې آیا دې کس کې دا څه وینې علامات خو نشته یا دې کې د کینسر څه معلومات خو نشته. نو په ډک امتیازو کې یو ټیسټ کېدی شي او چې کوم ریسک های ریسک کسان وي هغوی ته موږ وایي چې تاسې په کال کې یو ځلې د ټک امتیازو یو ساده غوندې ټیسټ دی تقریبا په هره لیبارټرۍ کې کېږي چې دا ټیسټ تاسو کوئ هغې ته فیکل اکلډ بلډ ټیسټ وایي یعنی په ډک امتیازو کې پټې د وینې ټیسټ وایي. نو دا موږ کوو ورته هغې کې که شک راشي چې دې کې هغه شته د وینې مسله شته
یا دا یره شته نو بیا موږ نور ټیسټونه کوو. د دې علاوه فلیکسیبل سیګمایډوسکوپي چې کیمرې په ذریعه باندې موږ لاندې کولمې تقریبا 30 سانتي متره ځای ګورو، نو په هغې کې ځکه دا کینسر چې کوم دی دا زیاتتر د غټې کولمې په لاندې حصه کې کېږي، نو هغه موږ ګورو که چېرته وي نو خدای مکړه هغې نه بایاپسي واخلو او د هغې ټیسټ وکړو. د فلیکسیبل سیګمایډوسکوپ چې دی دا یو کال نه کال کې یو ځل نه واخله 3 کالو کې یو ځل موږ وایي ورسته چې چاته ریسک وي چې تاسو دا کوئ چې په ټایم پته ولګي چې خدای مکړه تاسو ته کینسر خو نشته. او بل چې دی ټوټل کولونوسکوپي ورته وایي چې هغه کې ټوله غټه کولمه کتل کېږي، خاص طور باندې چاته چې ریسک سوا دی، چا فیملی کې ده یا چاته السریټو کولایټس ډیزیز دی، نو دا چې دی په 15 کالو کې یو ځل یا په کني پلس کالو کې یو ځل لازمن پکار دی چې دا سکرینینګ وشي چې خدای مکړه دا غټې کولمې کینسر خو جوړ شوی نه دی. نو ناظرین زه امید لرم چې نن په دې ویډیو کې به تاسو ته دا معلومات شوي وي چې دا غټې کولمې کینسر چې دی دا یو عام کینسر دی او د په ټول دنیا کې چې څومره کینسر دي هغې کې د دې 3مه درجه ده، یعنی 3rd موسټ کامن دی، او چې څومره د دې نه مرګونه کېږي د کینسر نه په دنیا کې هغې کې دا 2nd موسټ کامن کاز دی. تقریبا په یو کال کې 10 لکه کسان د دې کینسر نه وفات کېږي. دا دومره کامن دی چې په 23 سړو کې یو سړي ته دا کینسر کېږي او 25 زنانو کې یو زنانه ده په لایف کې رسک دی چې دا کینسر وشي. په دې کینسر کې چې دی ډک امتیازي عادت بدل شي یا قبض جوړ شي یا دستونه راشي او هغې کې وینه راتل شروع شي یا وزن کم شي یا وینه بغیر د څه وجه نه کمیږي، نو دا داسې کنډیشن دی چې دی کې دا کینسر کیدی شي او د دې ایکسکلوډ کول غواړي، د دې معلومات کول غواړي چې خدای مکړه دا کینسر خو نه دی. چاته کېږي ما چونکې تاسو وایي چاته السریټو کولایټس وي، انفلیمیټری باول ډیزیز وي، یا چا چې دی په خاندان کې دا کینسر چاته شوي وي، یا چا چې لایف سټایل داسې چې هغه دا زیاته د کېناستو کاري ګرځېدل پکې نه وي، خوراک کې د هغې فایبرز فروټ سبزیانې کمې وي، غوښې او کاربوهایډریټ زیات وي، یا څوک چې تمباکو نوشي کوي یا چا څوک چې الکوهول څکي شراب څکي، نو هغوی ته دا ریسک وي چې هغوی ته دا کینسر کیدی شي. چا چې وزن سوا وي هغوی ته دا کینسر کیدی شي. او د دې معلومات څنګه کیدی شي؟ یو خو د دې سټول ټیسټ دی چې هغې ته فیکل اکل بلډ وایي، یعنی FOBT وایي، او دا یو عام لیبارټرو کې دا ټیسټ کېږي. ډاکټر به تاسو ته ووایي چې دا ټیسټ څه دی، نو تاسو خپل ډاکټر سره چې د دې معاینو ورشئ نو هغې تاسو دا ټیسټ کولی شي او پته لګېدی شي. او بل دا دی چې که دې ټیسټ کې شک راشي نو بیا موږ نور ټیسټونه کوو. هغې ټیسټونو کې چې دی یو فلیکسیبل سیګمایډوسکوپي دی او یو ټوټل کولونوسکوپي دی. نو فلیکسیبل سیګمایډوسکوپي او ټوټل کولونوسکوپي چې دی دا د کیمرې ذریعې ټیسټونه دي. د دې ټیسټونو مکمل تفصیل چې دی هغه زما په یوټیوب چینل باندې موجود دی، تاسو هغه کولی شئ انډوسکوپي په سلسله کې، نو هغې ټوله څنګه کېږي، د دې څه طریقه ده او د دې مریض څنګه تیاری کوي، د ټول تفصیل ما په ویډیو کې ریکارډ کړی دی. خو هغه مطلب د هغې دپاره که څوک د دې مکمل معلومات کول غواړي. ادروایز زما مقصد د دې ویډیو نه دا و چې تاسو ته پته ولګي چې کولوریکټل کینسر یا د غټې کولمې کینسر یو عام کینسر دی. مارچ میاشت کې موږ دا کوشش کوو چې په عوام کې د دې آګاهي پیلاو شي. ما به تاسو هم خواسي چې زما د ویډیوز تاسو خپل رشته دارانو سره، خپل عزیز دوستانو سره، خپل ملګرو سره او خپل چې تاسو سره کوم کانټیکټ کې دي هغوی سره لازمن شیر کړئ چې د هغوی ته کم از کم دا معلومات وشي چې دا یو هیلث پرابلم دی او دا هیلث پرابلم راتلی شي او د دې نه بچاو څنګه ممکن دی او د دې نه ځان ساتل څنګه پکار دي. ځکه که دا یو ځله کینسر پیلاو شي او دا ایډوانس سټیجز ته لاړ شي او دا به څوک دا ټول بدن کې خور شي او بیا که ته ډېرې پیسې ولګي، کروڑونه ولګي، د دې علاج ممکن نه دی. او ما چونکې تاسو ته ووایي چې څومره چې دنیا کې د کینسر نه فوتګیانې کېږي دا 2nd نمبر باندې، دا په 2م نمبر باندې دی، یعنی د ډېر اګریسیو ټیومر دی او دې کینسر چې کله پیلاو شي د دې علاج ممکن نه وي. نو امید لرم چې تاسو ته به لږ د ما چې معلومات درکول غوښتل هغې باندې به تاسو پوه شوي یې. او ځل بیا د خوا سره چې زما د ویډیو خپل یاران دوستانو سره، خپل عزیزانو سره، خپل کانټیکټ کې ټول سره شیر کړئ چې زما د چې کوم یو کوشش دی او زموږ ډاکټرانو چې کوم کوشش دی چې دا لږ خلکو ته ورسي، خلکو اویرنس پیدا شي. تاسو خپل ډاکټر سره د دې نور معلومات اخیستی شئ چې کوم د ګیسټو ډاکټران دي یا کوم میډیکل فزیشنز دي هغوی ته د دې نور معلومات تاسو درکولی شي. نو زه اجازت غواړم دې دعا سره چې الله دې تاسو رشته داران، تاسو عزیز دوستان، تاسو ټول یاران د داسې بیمارونو بچو ساتي سره د زموږ او الله دې موږ ته ایمان، صحت او زندگی نصیب کړي. خدا حافظ.